بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم خوږو کتونکو. صفد علي خان ترین یم. هیله لرم روغ جوړ خوشاله او سلامت وئ. خوږو کتونکو چې نوې کوم خبر راغلی د هغې مطابق حکومت چې کوم دی د عوامو د سرمنې نه په 2 کاله کې دومره پیسې اوښکې دي چې د IMF د 2 پروګرامو نه زیاتې پیسې دي او دا پیسې د پېټرولو د لیبي په مد کې اوښکې دي. لیوی هغه تاسو ته ټیکس وایي، محصول وایي. دا هغه ټیکس او محصول دی چې حکومت د یو یا د بجټ خزانه پوره کول دپاره او یا د قرضې ورکول دپاره په یو پروډکټ یا په تیلو یا په بجلی یا په دې څیزونو باندې لګي. تاسو به حیران شئ چې حکومت په 2 کاله کې 2700 ارب روپے چې کوم دي صرف د لیبي په مد کې د دې غریبو خلکو د سرمن نوښ کې دي. حالانکه زمونږ چې کوم 2 پروګرامو دپاره د IMF نه پیسې اخیستې دي هغه ټولې هغه جوړیږي 2340 ارب روپے. اوس چې کوم نوې خبر راغلی د هغې مطابق په دې 2025-26 کې په دې 9 میاشتو کې حکومت چې کوم دی 1205 ارب روپے نه زیاتې په لیوي کې د خلکو نه وصول کړي دي. او که د هغې نه مخکې په کال کې موږ وګورو 2024 او په 25 کې نو وفاقي حکومت 1220 ارب 21 کروڑ روپے چې کوم دي دا په دې د لیوي په مد کې د خلکو نه اخیستي دي. دا هغه خلک دي چې زیات در په دې کې غریب دي. افسران لوی دغه چې کوم دي صنعتکار او خاص کر افسر شاهي د هغې سره خو یو نه 100 ګاډي سرکاري ورکړي. د هغې بچي د هغې ښځې هغې په خپله د هغې نوکران په ګاډو کې ګرځي په مفتو پېټرولو باندې. کاڼې چې راځي نو غریب له راځي. دا هغه غریب دی چې هغه سره موټر سایکل دی، هغه سره رکشه ده، هغه سره لوډر دی. چا په موټر سایکل کې موټر سایکل ګاډی جوړه کړې کباړ پکې راټولي. چا موټر سایکل ګاډی باندې څوک سبزي خرڅوي. دا هغه خلک دي چې د هغوی د سټ نه دوی دا پیسې اوښکې دي. لکه د ظلم یو انتها ده. که بله رخته موږ وګورو یو بل داسې خبر راغلی دی چې ستاسو سترګې به رڼا شي. دلته غریب د لوږې مري، دلته غریب سره د بچي د علاج دپاره پیسې نشته، 2 وخته روټۍ ولې نشي ورکولی. خو تاسو ته پته چې د نیشنل بینک چې کوم صدر دی د هغه تنخواه چې کومه ده دا 90 لاک روپۍ ده. د سټیټ بینک د صدر تنخواه چې کومه ده هغه 40 لاک روپۍ ده. او دا سیکیورټي ایکسچینج کمیشن اف پاکستان چې د هغې کوم چیرمین دی د هغه تنخواه چې کومه ده هغه 36 لاک 36.5 لاک روپۍ هغه علي. د زرعي ترقیاتي بینک چې کوم صدر دی د هغه 54 لاک روپۍ تنخواه ده. او دغه شان یو بل بینک دی اگزام بینک د هغې صدر چې کوم دی 50 لک روپۍ تنخواه علي. او فرست ویمن بینک صدر چې کوم دی د هغې 22 لاک روپۍ تنخواه ده. نو دغه شان دا خو هغه یو ډیټیل راغلی دی، یو مختصر شان. نور خلک هم داسې دي چې هغې دا صرف تنخواګانې دي، هغه نور مراعات د دې نه علاوه دي. دوی له چې کوم ګاډي ورکړي، دوی له چې کوم نوکران ورکړي، دوی له چې کوم پروټوکول ورکوي، دوی له چې کوم سیکیورټي ورکوي، دوی له چې کوم کورونه ورکوي، دوی له چې څه پکې داسې دي چې د بجلی دغه هم ورکړي چې مفته بجلي هم وله ورکوي، ټلیفون هم ورله ورکوي. دغه شان تاسو ته زه یو بل خبر دا درکوم چې د سپریم کورټ چیف جسټس هغه تاسو ته پته چې د ریټایرمنټ نه پس هغه څومره تنخواه علي. د هغه تنخواه چې کومه ده هغه د ریټایرمنټ نه پس چې څومره هغه پنشن صرف اخلي ماهانه. هغه پنشن چې کوم دی هغه 23 لاک روپۍ دی. 23 لاک 90 هزار روپۍ هغه صرف پنشن علي. دغه جج صاحب صرف په پنشن باندې گزاره نه کیږي، هغه ته 300 لیټر پټرول چې کوم دی هغه فری دی. دغه شان
2000 یونټ بجلی ورته فری ده، اوبه ورته فری دي، ټلیفون ورته فری دي. په بعضې ځای کې په ټکسونو کې انکم ټکس کې هغه ته استثنا ورکړی شوې ده، هغه له سیکیورټي ورکوي. در ګریډ 17 یو سیکرټري هغه سره وي، هغه سره اردلیم وي، هغه سره ډریور وي. دا موږ په یو داسې ملک کې اوسو چې یو اړخ غریب انتهایی غریب کیږي او بل اړخ خان چې کوم دی یو مالدار چې کوم دی هغه نورم مالدار کیږي. عزتمندو خو که موږ وګورو نو دې کې زموږ د دې غریبانانو هم لږ قصور دی. بار بار هم دغه خلک راځي او موږ سره زیاتې کوي او چې کله الیکشن راشي بار بار هغې الیکشن ته ودرېږي او موږ بار بار هغې له اوټونه ورکوو، هغې حکمرانان جوړوو. که دې غریب لږ سوچ وکړو او په دغه وخت کې د جذباتو په دې سیلاب کې ونه بیده، لږ د سوچ او د خپل فکر او د شعور نه کار واغېسته چې د دې ملک دپاره کوم حکمران چې کوم دی هغه بهتر دی، د دې قوم دپاره څوک بهتر دی. او زه چې دا اوټ ورکوم نو زه به هغه کس له ورکوم چې د چا په سینه کې د دې قوم درد وي. زمونږ وزیر اعظم صاحب چې کلم د پټرولو ریټ زیاتوي یا د ډیزلو ریټ زیاتوي نو وایي چې په سینه مې کاڼې کېښوده دا فیصله کوم ډېر زیات خفه یم. خو دا د په خپله سینه کاڼې نه ایښي، دا د دې غریبو خلکو په دې سینه باندې غونډ غر ایښي چې د هغې نه د ژوند تېرولو د باعزته ژوند کولو هغه حق یې مغشتی دی. نو دا خپل ویلاګ چې کوم دی دا زه په دې ځای باندې ختموم. سوچ او فکر پکار دی. یو فیصله که مونږ په الیکشن کې هم کوو نو هم لږه سوچ او فکر سره دا فیصله کول غواړي چې یاره د قوم دپاره څوک بهتر دی چې هغه له مونږ اوټ ورکو. وی مار خوړلې بیا د پړي نه م یریږي او چې په یو ځای سړی تیندک وي بیا هغې ته خیال هم کوي. خو زمونږ دا خلک چې کوم دي حیران او پریشان یم چې دوی دا سوچ ولې نه کوي. اجازت غواړم د الله په امان.